د دې پاکستان نه د یو ورور لاړ شي نو هغه سره چې هلته کارډ نی د افغانستان ویزه یا به پرېږدي نه پرېږدي یو ملک کې دې نه پرېږدي په یو وطن کې دې نه پرېږدي نه دې په بنګلادیش کې پرېږدي او نه دې په افریقا کې پرېږدي او په دې اړ کې هغه کارډونه هغه یې هلته وړي او سوځوي جي هلته موږ سره ظلم وشو دقه خلک چې دي دا زه یقین سره ویم چې د دوی شاته انډیا ده د دوی شاته ملک دشمنه قوتونه دي د دوی شاته د اسرائیل ایجنټان دي د دوی شاته د امریکې ایجنټان دي او د دوی شاته داسې خلک دي چې ازلي د پاکستان دشمنان دي نو د دغه پاکستان دشمنانو بله جیزه ډېره ضروري خبره کومه د ایشو روانه ده د غیر قانوني مهاجرینو غیر ملکیانو افغان مهاجرینو او د کارډ نه لرونکو مهاجرینو ورسره د مبین د خبره چې د پښتنو خلاف هغه یو ډېر لوی سازش کوي د پاکستان خلاف پروپیګنډه کوي په دې باندې زه خبره کوم دلته نه جي حکومت ډیډلاین ورکړی ډېر په دغه باندې چې کوم غیر ملکیان دي هغه یې له د وتو چې چا سره کارډ نشته غیر قانوني میشته چې دلته کوم افغانیان رونه پراته نو هغه ته ډیډلاین ورکړی هغه په ټیک ټاک طریقه باندې روان شوي دي اگر چې کوم مسلې وي موږ په ډېرې سختې خبرې کړي دي ډېرې سختې خبرې په خپلو حکومت باندې ادارو باندې انتظامي چې کوم سیاسي مشران دي په هغوی باندې موږ ډېر سخت تنقید هم کړی دی سختې خبرې هم کړي دي خو دې سره سره زموږ مخې ته یو ډېر اهم ایشو راووتو او هغه دا دی چې کله د طالبانو حکومتو دلته مخکې نه داسې څه کورنۍ پرتې وي چې هغه افغانستان کې کارونه کول او وی بنیادی طور باندې هغه د پاکستان مخالف خلقو نو هغه خاندانونه دلته میشته و کله نه چې د حکومت نوی شو بدل شو نو هغه ټول دلته راغل او دلته پریوتل نو هغه دلته نه د ملک بدنامولو دپاره یو ډېره لویه پروپیګنډه او که زمونږ د وطن بدنامولو دپاره چې محدود خلک دي محدود کارډونو واله دي څه کورنۍ راوچتې شوې او هغه یې چته کارډونه ماډونه وسدول د مبین ملګري نو د پاکستان خلاف دا پروپیګنډه جاری شوه زه دې سره خبره کوم چتم چا پسې د پاکستان پولیس یو کارډ والا نه دی رانیولی چې په ګاډي کې اچولی دی یو ادارې نه دی رانیولی چې ګاډي کې اچولی چاله ته ځه هغوی ته د افغان مهاجر حیثیت حاصل دی بل طرف ته د غیر ملکی د حیثیت نو دا په ټوله دنیا کې یو رواج دی یار ته ځکه لاړ شم لا د دې پاکستان نه د یو ورور لاړ شي نو هغه سره چې هلته کارډ نی د افغانستان ویزه یا به پرېږدي نه پرېږدي یو ملک کې دې نه پرېږدي په یو وطن کې دې نه پرېږدي نه دې په بنګلادیش کې پرېږدي او نه دې په افریقا کې پرېږدي او یو ځای کې دې نه پرېږدي چې کله دغه لاندې راغی نو دلته کې خو یو سیستم روان و مخکې نه نو د افغان قانوني او غیر قانوني د خبره چې وه دا ختمولو دپاره په ریکارډ باندې راوستو دپاره د ملک ډېر سیکیورټي مسایل دي د سیکیورټي حوالې سره حکومت ته مشکلات ډیټا نه وه داسې خلک په کراچۍ کې او په پنجاب کې او کشمیر کې پراته لا په دې ملک کې پراته دي چې د هغه اډو ریکارډ نشته هغه په 10 کاله مخکې دلته نه تللي دي کارډونه یې کټ شوي دي بیا دوباره رجسټریشن کارډونه هم د هغوی نه دي جوړ او تر اوسه پورې پراته نو هیڅ هم ورسره نو اوس که بیا دی راځي په پاسپورټ باندې راځي په کارډ باندې راځي دلته وله څه نوی سیستم جوړېږي کم از کم یو ډیټا به وله جوړوي چا هم دلته زیاتې چې کم کمزوریانې وي موږ پې خبرې کړي دي او زبردستې خبرې مو پې کړي دي بیا به هم کوو چې کوم ځای کې پښتون سره ظلم کېږي زیاتې کېږي زورولی کېږي په هغې به خبره کوو خو د مبید د دې ملګرو د دې مخنیوی د دې ټولو پښتنو خاص کر زما د دواړو طرفو ته هیواد چې د پاکستان خلاف دا کومه پروپیګنډه هسې کوي چې دا کارډونو والا څه کورنۍ را مخکې کړي دي رضاکارانه طور باندې دلته نه په خپله خلق روان شوي دي خپل وطن ته تل هلته کې چین راغو آبادۍ شروع شو دلته نه ډېر خلق روان دي دا به تاسو ته ښکاره شي خو په دې اړ کې هغه کارډونه هغوی هلته وړي او سوځوي جي هلته موږ سره ظلم وشو دقه خلق چې دي دا زه یقین سره ویمه چې د دوی شاته انډیا ده د دوی شاته ملک دشمنه قوتونه دي
د دې شاته د اسرائیل ایجنټان دي، د دې شاته د امریکای ایجنټان دي، او د دې شاته داسې خلق دي چې ازلي د پاکستان دشمنان دي. نو دغه پاکستان دشمنانو مخنیوي دا زما په هر نوجوان باندې فرض دی. مونږ خبره کوو د پښتون پاکستانیم د افغانم چې دلته چا سره زیاتې کیږي مونږ هغې باندې خبره کوو. مسلسل مې په خبره کړې ده چې کوم ځای کې زورورتیا ورسره شوې ده، لا مونږ ته صرف سوچ هم راغلی دی چې یاره دا زیاتې دی نو کلو خبره مو پرې کړې، مونږ ته چا دا نه دي ویلي چې دا دې ولې کړی، او بیا هغه مسله هم حل شوې ده. کمیشنر راغلی دی، ډپټي کمیشنر راغلی دی، د سلوټ کومه داسې افسرانو ته چې د مونږ خبر نه پس راغلي دي، هلته بیا ورته ناست دي، ورته سهولیات هم ورکړي دي، اگر چې UNHCR طرف نه دی ته څه نه دي میلاو شوي، خو خپل ترو باندې کړي دي. نو دې سره سره دا چې کوم بیا رضاکارانه کوم خلق دي او دې کې داسې کورنۍ چې ما ته په ریکارډ باندې راغی، زه په ریکارډ ویلی شم، ثابتولی شم، ټولې دنیا ته ثابتولی شم چې هغه تیر حکومت کې هلته کې هغه چا سره کار کولو، بیا دلته چې هلته حکومت بدل شو نو رو تښتېدل، او چې دا حالات داسې جوړ شو نو د انډیا او د پاکستان دشمنه قوتونو سهارا خشتو د پاره بیا لاړل. نو افغان حکومت ته زه درخواست کوم چې د دواړو ملکونو په منځ کې نفرت پیدا کولو والا خلق، نفرت پیدا کولو خبرې کولو والا خلق کم از کم د دغه خلکو مخنیوی شي. دا دواړه هیوادونه دا رونه دي او دا یو بل سره دا د یو وجود په شان دي. دلته کې خو داسې حالت دی ده که زه دلته نه پنجاب ته ځم، زه به هم هلته یو قسم له زما یو ډیټا شته هلته کې چې زه کله مکمل د دې کلي نه ځم او په پنجاب کې زه خپله پته بدلوم دغه بدلوم، نو زه به هلته ریکارډ ځان له درست کوم. نو دقسې که د بل ملک نه راځي لا د دې ملک نه هلته ځي نو ریکارډ او ویزا او کارډ او دا خو هر څه لازمي دي. نو دا خبره زما مخې ته راغلې وه بېګا او ډېره ثبوت سره راغه چې څه خلق داسې لګیا دي چې د دروغو پروپیګنډې دې ټایم کې پاکستان پسې کوي، نو د هغې مخنیوی پکار دی او غندنه هم پکار ده.